دیگر جا دا بل چا اثر دی خود هر پیر کې سر چې در چا اثر دی خو عالم هغې سره نو چاویشته چاپېډزې کولې چې کله هغه خطبه وي او خطبه کې ولاړ و منځ کې څنګه کېناست نو هغې ورته دغه کړو چې څنګه یې پېډزې وکړې بره میراب ولګې دا بچ چې الله رب العزت ته بچ کړي یا دا نن چې کومه شوې ده څه دا پاسه 113 یا 15-20 ته ورسېد تقریبا دا پکې زخمیان د قرآن یوه صفحه چې ده نو هغه پکې شهیده شوې ده د قرآن آیاتونه پکې تیس نیس دي د طالبانو غوښې ورسره چې دي نو دا چې دی دا ځای په ځای ټوکړې لګېدلي دي خو د چا دپاره چې منصوبه وه هغه ته معمولي زخم راغلی د خدای بچ کړ ښه نږدې ورسره شوی شیخ رحیم الله حقانی صاحب حفظه الله تعالی ورحمه او داسې یعنی د سر کس خلک ولي د سر کس راټینګي په خدای یقینو کې دینه مخکې ډاکټر عادلخان شهید رحمه الله وشته او داسې د سر کس چې دی دا ګوري کمزوري کس نه ګوري د سر کس ګوري په ټول پاکستان کې د شیخ رحیم الله حقانی صاحب په شان وړه دوره د چا نشته په ټول پاکستان 1300 کسان دا هغه سر د وړې دورې په کلاس کې په حقانیه کې شته 1500 کسان خو په غټه دوره کې دي او حقانیه ځان لا د وخت نه را روانه اداره ده هغه په غټه دوره کې هلته په وړه دوره کې دومره کسان نشته په حقانیه کې هم نشته په کراچۍ او یو پنجاب هغې کې خو د سره نشته دا په صوبه سرحد کې واحد دغه اداره ده چې هغې لم دا 800 چې دی هغې ځان سره ساتلي هغې بندوبست کوي راکوي ګیر چاپېره یو ځای بل ځای کې دا نور چې دي خپله خرچه خپله برداشت کوي او د دې نه علاوه چې کومونو شیخ صاحب دا واپس کړي وي ما سره ګنجایش نشته د دې ما سره د ناستې ګنجایش نشته دا په یو کلاس دا صرف د یو کلاس او هغه الله رب العزت ته معافي وکړي نو هغه د شهید کولو چا کوشش کوو چې الله رب العزت څوک ساتي نو هغه ساتي په خدای یقین وکړه د دلایلو په میدان کې هغه چې دی غر دی غر څوک والله خواله نشي راځي دا د باطل همیشه دپاره دا کاري چې کله د دلایلو په میدان کې بیلي نو دی به جنګ جګړې کوي دی به کنځلې کوي نو په هغې کې څه دا د دونه ټوکړې د خلکو تللی دي د چا څه چې ته وګورې د قرآن آیاتونه وګورې الله دې معافي وکړي یعنی کم حدیث چې وي دا ځینې کارونه اتفاقي وشي د مشکات شریف حدیث یې وي حدیث یې کم وي چې څنګه یې ووي ما سار اورېده لا یو درس د هغه ټول چلیږي چې کله دا حدیث وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مسلمان بنده د بل مسلمان په قبر باندې تیر شي یو مسلمان بنده د بل مسلمان په قبر باندې تیر شي او دی چې دی دا هغه باندې سلام ووي نو دغه قبر والی پیژنیم او دی ورله د سلام جواب ورکوي دا حدیث یې ووي او دی سره دما کوه بل محدثو مخکې تیر شوي دا تاریخ ته پاک ځنې وخت راته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې وی شاګردانو ته لګیا او په لکونو حدیث ورته یادوي ته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه و چې د چا اخیره کلام اخیره خبره دا وګرځېده چې لا اله الا الله دخل الجنه نو دا دخل الباقي پاتې شو لا اله الا الله وي او دخل الجنه چې دا وي دي سره روح لاړ الله رب العزت جنت ته ورسو دا الله رب العزت خو الله دې معافي وکړي نو د قرآن هغه د مشکات شریفه هغه درس او بس یو کال یې فراغت ته پاتې بیا پکې واړه ماشومان الله دې معافي وکړي او شیخ رحیم الله صاحب د هغه کس زور کوي چې هغه په فنونو کې قابل انسان وي هغه په سر کو نه یعنی شل علم هغه ته داسې چې دا ورته ازبر یادي ښه ټیټ مضبوطه هغه ورته یادي ځکه چې هغه پکې د ریاضي نقشې او د عرش نقشې او د ځمکو نقشې او د اسمانونو نقشې چې دا په دې حساب دي دا ټولې کیسې چې دا علوم باندې هغه ښه ټیټ پوهېږي داسې د سر کس پسې خلک داسې العلماء نجوم الارض دا علما چې دي دا د ځمکې چې دي دا څه دي ستوري دي او دا میخونه دي د مضبوطوالي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم به چې دا بوچتیږي علما لیکي بقبض العلماء ویل علما به چې دا پکې الله دې معافي وکړي الله دې والله حفاظت وکړي او دا کم کسان چې شهیدان شو الله رب العزت ول خاندان صبر ورکړي چې کم زخمیان دي الله رب العزت ته شفا ورکړي بیا پکار دی چې په داسې موقع باندې یعنی چې څوک ته په خدای یقین وکړه د سیاسي پارټو کې بشیر بلور لومبې ورغلی دی الله دې ولله په عمر کې برکت واچي او میا افتخار حسین صاحب ورغلی ستا به ورته بیا اړه دعاګانې کوي ته دې کې هغه د هر چا سره ځکه د دین دا کار خو د ټولو مشترکه دی دا د ټولو مشترکه دی د ختم نبوت خبر راشي د صحابو خبر راشي د دین خبر راشي دې ته مو ګورئ چې څوک پسه کې دي څوک پسه کې د دین دپاره ټول اواز اوچتوي ټولو درېږي دا زمونږ د ټولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دا زمونږ د ټولو قرآن دی دې باندې چا اجارهداري نشته چې دا پلانکې پارټي ده دا پلانکې فرقه ده پلانکې نه ده دا یو څه بس بنیادي څیزونه ټول مني الحمدلله او دا بیا زمونږ د وفاق المدارس په امتحانونو کې په هغې کې 27000 چې دی صرف چې دی نو هغه مشهور مدارس دي مشهور په هغې کې چې دی دی کال په کال پکې پوزیشن یې دي داسې طلبه دي په 1300 کې داسې عامه لوبه هم نه ده چې بس چاله د هر چاله داخله دوره لوبه نه پکې کال په کال پوزیشن یې دي د علوم کراچي او کبیروال او دغه عام غټ غټ سټې د الله راغورځي هغې پسې خلک زور لګي الله رب العزت معافي وکړي